بأبواب الاستسقاء بس معنا دا د صلوات المخصوصه بیان کوي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نو مخکې یو صلات مخصوصه ذکر کا هغه ته ویل وي او د سبب یو صلات مخصوصه ذکر کوي هغه د استسقاء وي بس خبره نه کړه یو صلات مخصوصه بل ذکر کوي هغه استسقاء او د قدرت افضل چې د کله ابواب وي او کله کتاب وي په دې نسخه کې ابواب دي او بل نسخه کې کتاب دي استسقاء معنا څه ده محشد بین السطرین معنا لغوی لیکلی دا طلب السقیا خبر سوخت ہے برکے برکانے بان خبری کئی توئی برا نه کوي نه برا خو له خاله کار دی یاره دا خبره شو تاسو کړئ او نه واکه ده طلب السقيا فزمید سیل سرا سقيا او شرعا دا په معنا لغوي نه کې کېږي دا ځکه سیل ته لپاره طلب دی او شرعا طلب المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة إليه طلب المطر باران طلب تاول بكيفية مخصوصة فيوخاص كيفية عند شدة الحاجة إليه ووقت صح حالة حاجة في باران صح حاجة طلب المطر برابر خبر دا اغفا جمعی منزل کیوی خطبه کیوی او که اغبار و توسر کی بارو دی او کومون کو کې غینا پس او کومون دې نه کړی او اته دعاو کې پټول استحقاقي باب الاستسقاء نو ابواب الاستسقاء باب الاستسقاء دې څه فرق شو په خبر دا یو چې باب کتاب ابواب کتاب نو دا چې تفسیر وکړو چې د استسقاء مطلق استسقاء نه مراد خروج د نبی رسول الله په استسقاء کې هغه استسقاء عام او د جمعې مانځ کې کول شي دا عام منظور نه پسې کول شي او دا خاص تا دا کوم استسقاء دا ور هغه عام هغه چې کوم ابواب الاستسقاء جمعې خطبه کې کول شي اختر مانځ کې کول شي دا عام مانځ نه پسې دعا کول شي بارم وته شي او چې بار دی اوږي نو بیا دا څه کېږي چې منځو کې دعا او به مانځم کول شي او دا خاص شو چې په دې ځای استسقاء نه مراد چې خروج د نبی رسول الله په استسقاء دي دوسر کو سے اشارہ هو النبي رسام يستسقي طلب السقيا يا ذا السقيا كم الله بارك وحول رداءه صدر وعه تحويل الرضا لا رسول روان بها لا لپاره تفاول چې الله دا صدر ما وعه دا خیمه جست یا جسم خیک یا ظاهر باطن نه ظاهر کا الله دې د پاره مې دا واه چې څنګه لا صادر علاوه اقتدارږي په موږ دا مسلم علاوه کا علاوه دا چې قحط پر اخراجکا او خوشکیدا الله باران امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رستوراشی اغوی ولایت الاستسقاء صلاه یسه بچی خلق په ذات شروع کړي راځي امام سے وایي چې استسقاء کې مون نشتا او صاحبین او ایمه ثلاثه وي چې نن نس پکې شتا نو په امام سے دونه اعتراضونه خلق شروع کړي او وکړه رسول الله مبارک نس کړي او امام سے وایي نشتا نبی رسول الله نس کړي او امام سے وایي نشتا دا یو غوبا خلق ساس کړي نو امام سے مطلب دا دی چې لیس فی الاستسقاء صلاه مؤکد نشتا دا دی ګورم دلته استسقاء راوړي مثبت نشتا ذکر رومان ذکر نشتا امام سے وایي ته اوس لار شه د مسکه او کا فرادا ہوتا جمع مکوا فرادا ہوتا ځان الله او کنه کې او د سره دعا ہوتا او ای مسله څو د مصاحبینو کې نه اوزه جمع وکړي
جمع پکې هغه کې رسو باب را روان دي صبر او تفصیل درته کوم خدا د امام صاحب د چې تسقي وحول رضا منذ پکې نه لیکلي او دا وګوره معرض د بیان دي خو بیان کې استثناء نو معرض د بیان کې نفي په منزله چې سکوت په منزله د نفي وي کدا دې منځ کړي وي نو خبره دې ذکر کړو چې تحویل لري دا ذکر کوي نو دې نه ذکر کوي دوسر په اشاره دې کې غرض لري یو مخارجي بشخصیت یا عجیبه ادا چې دې دا ثابتې چې ادا استسقا کې طلب د باران لیکن چې کله یو ظالم یو کافر په مسلمان ظلم وکي داغه د پاره د عدم د استسقا سوال کول شي چې خدای باران په باندې کا خدای ته په قحطونه راولا باران په باندې کا او مولانا صاحب دا قحطونه او باران باندې د ډېر به تر نه خلک دا روس چې مات شو ولې مات شو روس ولې مات شو دا روس چې ریاستونه جدا شو دا ځکه مات شو چې دا هغوی اقتصاد لار برباد شو اقتصاد برباد شو چې اقتصاد برباد شو بیا ټینګول نه شو اقتصاد برباد شو نو بس بیا ریاستونه جدا کړ او دا مونږ چې وایو چې خدای د امریکای اقتصاد برباد کړي نو چې اقتصاد برباد شي نو خپل به ریاستونه دې جدا کړي یعنی څه ته نه کېږي بیا فائدې دي نشي اقتصاد چې برباد شي بیا یو سړي سره ګډه چیلې وي او سره د خوراک تنظیم نه نو څه کوي خاص کوي لیکن ریاست خو خاصول نه شي بیا ځای لرته یو ځان جدا نو دا اقتصاد بربادېدل الکي چې وطن مقروض شي او زما باندې چې په وخت راځي نو لوګه وراشي نو په وطن خو لوګه نه راځي د بینک مقروض کېدل او بینک اقتصادي او معیشت بربادېدل چې معیشت او اقتصاد برباد شو دا لوګه ده دا اله راځي چې قحط سالي راشي کله قحط سالي راشي په ملک خپل پیداوار ختم شي چې پیداوار د ملک ختم شو او وبني او قحط سالي دي اوس پاکستان کې په مثال په تور بارانونه نشو او غله غنم زرغون نشو نو دا خو په زمان کورنر کې شل بنواله دا خو په زرګاو نه په لکاو قانونه باندې پاکستان غنم چې دومره قانونه غنم اخلي دي نو دا پیسې به بار وري ته باندې نو چې پیسې بار د ملک نه دار درې مبادله تباہ شو خزانه ته ډېر ویتا ورسېد دا رنګي مالک زرغون نشو دې په پومبو مالک زبر نه راغلی دا رنګي سبزی زرغون نشوي دې په سبزی زبر راغلی ورغونو سامان ته ضرورت دی نه بغیر گزاره نه کیږي تعریف سامان نه بغیر گزاره کیږي نه بغیر گزاره نه کیږي میوه زرغون نشوا نو میوه د بار نه راغلی د ملک زری مبادله په ډېر وافر مقدار کې بار ته وته په ډېر زیات وافر مقدار کې چې سره ملک تباہ کیږي دې زموږ نظر نه کوو او دې سره پیسې اصلي وته کومه اکایي وي ډېر لاندې راوړي نو ملک دیواله شي وسه چې ملک دیوالیه شي نو دغه قانون هم دقه دی چې به سمبالي نه کیږي نو ریاستونه جدا کیږي دا نبی علیہ السلام ذکر دعا ورته کوي اللهم مجد وسعتك خدایا ذا حدیث وایا ومن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ من ركعه الاخر يقول اللهم اني على شر اللهم اجد لنا دا ضعفاء المسلمانان روحهم اللهم اني وليك ولي اللهم اجد اياج ابو جهل خيافر او دا سلامه خپل سکر او ولید د خالد ابن ولید روحهم اللهم اجد خدای خپل خپل مال کې په یو شي کې نو مریض چې کنه مراتنا عذاب رفلک عذاب ته په مزر کولای شي او اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف كسنين زمن يوسف او د قحطون دعا ورور کې رسول الله خرج رقیا چې خدای وجه نه ما او تاګي کا چې وګی شي ولې کومل شو ختم او په جمدی پاتې شو نو دا به خدای مسلمانان کی او کدا دي نو بچي خو به خدای مسلمانان کی شابه دې النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال الله تعالى قال دا قبيله دا اوائل المؤمنين الذين دعوا الامام او دعای دا سمې وشو راکته اخر نه پاسه دا دعای قنوت دا کوم قنوت دي دا څه وته ویل کېږي نازله بالکل ثابت شو نو ګوره د امام بخاری سوې چې د قحط سوالم کولی شي باندې وخت د استثناء مقابل د قحط سوالم کولی شي
او کته چې دا چې قحط راشي خو یوازې انسان نه دا خو حیوانات تم تاوان دي دا خو بهایي تم تاوان دي دا حیوانات او بهایي مقصود بالذات نه دي مقصود بالذات انسان دی دا ټول تابع دي انسان د فعلی لپاره وي سخر لكم الانهار سخر لكم الشمس والقمر دائبين او سخر لكم الانهار تدویږي په خبره دا ټول انسان د پاره دي تاسو په دې شته ویني خلقتنا فمن خلقتنا بالجمال او جعل القرآن مثلنا في الانهار خلقتنا من ذلك خلقتنا من مراد عبد الله مسعود دي او د قریش ونه اجبار ایمان دا سبع اجعل سبع سنين كسبع سنين يوسف چې وکاله احد فراشي زمان يوسف شيء چې کوم شي لږ شي په شمیر دي دا قانون دي مردار دي یہ بہت اخکار ہے یہ بنو مستر کو نظر ایک کام شو ویزب دعاو کم خدا تو بیا ہم زمانی مخالفت تا واپس کیے گئے یوم نفسش البتشت الکفرا یا اغازات بتشے و بلد قدمت الدخان بتشم لزام اغازات چلید بدریینو کافر و پس پہ وس شو او آیت رو ممتیز غرد سرے خلق لبکار دی بادشاہ تروئی والی تروئی دی جماعت امام تا امام صغرا تروئی چیرا منگا دعا وارا ہم وجہ قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا عبد الرحمن بن عوف بن ابي يتمثل بشعر ابي طالب ابو طالب دا شعر په مثال کې پیش کړه دا یو وخت دا شو چې باران بند شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشو نو پیغمبر علیه السلام کو خلق القدر تو پر چې ماشو ورکو خلق د پیشنګویان وي او د پیشنګویان علاوه ډیر انتهایی وجاهت لري خلق کې ډیر وی اثر د نبی علیه السلام نو ابو طالب یې راځه کار دي زما دا اورنه د ذکر خیر او برکت دي دې الله تعالی پیش کوي چې خدای پاک پاره نبی علیہ السلام یې راوست نو ټول خلک د بیت الله خوا کې راجمع شو او ابو طالب یا الله زما دروازه کې دی الله ما څه پته لري چې دا د دې خیر دی کړی او نه دې چې کوم دی د لوی برکت دی چې دا ګړو چې له سره ولېګم او واپس راځي نو مړی راځي دې نه نو ګرځي خو هر څه چې دې دا انواره کې د خیر الله دې د توکل ټوټي پاره خدای پاک پاره تذبیح په خبر دا ابو طالب یو شعر وابيض يستسقى الغمام بوجهه ابيض معنا تک سپین دی دا سپینواله کنه د حسن دی خشته شي ته خلق سپین وای دا نه دی چې خالد تک سپین مخه دی طلب د سقي کې دولیت را په مخ مبارک ده دا په مخ باندې تباکی سیمانو یتاما سیمان د یتیمانانو د متعین یتیمانانو له فایده ورکول کې ډوډۍ ورکول کې عصمت للارامل عصمت تكون بخذ خذ نبی علیہ السلام ورغه په کون خذ ورکړی دا تاسو ضرورت کې دی نه نو کون دې خلک په نه بعد کې ونه دي په کور کې پاتې شي نو پرده محفوظ شي او چې بار دې په کارونو پسې او په کوڅو کې ګرځي پرده ختم شي نو عصمت تعالی دې د کور څخه قال عمر بن حمزه حدثنا قال النبي وما لقد قال شاعر بكده شاعر ده قالوا يا سكنا او ما بر في نمبر مبارك مختار بدل يستسقى فما ينزلوا يجي كلام في طلب الصقيع بدل شو ما بعد بلا شعريات رسول الله مبارك مختار فما ينزل نو بنا الشيء ده من برا حتى يجي هو بيظهر نوا شعر كم دي فابيض يستسقى امام وجهه سمال اللسان عصمة للارامل اقول له تعالى شبا وإن قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الطريق قال حدثنا ابي عبد الله بن مسعود ان عبد الله بن كان اذا قحطوا قحط فرات استسقاء لخلفاء عباس ابن عبد المطلب دي بيش او سبب اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم هم بتوسل فوتا
فنبي ده ممكن نبي كريم صلى الله عليه وسلم تام سير الرسول وإنا نتوصل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقى أنا كمناسبة دبا ليس شو مناسبة دبا ذات في غمبر عليه السلام توصل جدا إلى عباس جدا في غمبر توصل قدالي وتوي جملة بوعا توصل إلى وتوي جملة بارا بيكشو التوصل مختلف أقسام دي مناسبة دبا نتوصل إليك بنبينا إن هذا تبقى قوي جملة بارا أبو السؤال أو ذات عباس توصل جدا دي لا توصل بذاته دي يعني الله استنا نتوصل إليك بعم نبينا ومولانا سيبيو خبر ذلك في وجه لا عباس توصل بحقيقة بكان توصل فنبي الإسلام ولك ذلك صحابة أفضلوا عمر زين نمبر لا مغني هذا عثمان موجود دي أولا پیش كي عباس پیش كي نمبر أو بدا داسنا وجه إننا نتوصل إليك بالعباس لفظ چه استعمال إذا دين توصل کی پیش کو پدی وجہ إذا پیغمبر کرے بعم نبينا ذكر فصيل بالكل تحويل الرداء باستسقاء كان استسقاء نستقر الواضح وإني قال حدثني قال حدثنا ومسلم قال أخبرنا شرطان وعن ابن أبي بكر عن علي بن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى رداءه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله طلب رداءه فذكي ورقوت السلام زمن فجز باندي بصادر صرف امام علي نو څوک بیان علي تاسو پیګه او د ائمه او ثلاثه فجز باندې امام بم صادر علي او قوم بیان علي د پېښې په خبره زمون فجز بصادر څو کړی صرف امام او د ائمه او ثلاثه فجز امام بم علي قوم بم علي فقلب رداءه هذا مستدل خان دیونه چې فقلبنا رضا یا قلب رضا هو قلبنا رضا دین دی ویلې شابه دې قلب رضا شابه دې وصلى ركعتين وركعت مواهب الدنيا کې لیکلي صاحب مواهب الدنيا شفق ذل نبی علیہ السلام استسقاء له تو کرتا صرف یو ځلې موږ کړی او په ذکرته موږ یو ځلې موږ کړی په ذکرته موږ نه لیکل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ موږ انکار نه کوي موږ انکار نه کوي او سنت مؤکده وکړه چې پیغمبر علیہ السلام صرف یو ځل کړی همیشه خو نه کړی نو کومس کې هم او کنه مونږ کې او صرف تحویل د رضا او دعا کې رضا کافی ده ها صلی رکعتین دنه چې صلینا رکعتین امام سے پدې لري چې صلی نو که څوک منظم کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ انفرادی کوي او غیر مختابی قول امام سے نه ده مختابی قول چاره صاحب مستابعي قول صاحبين جمع سرهم هذا ما خبر القرآن واحد السبب كان مولى يقول هو صاحب الآية لكنه أبو عبد الله سفيان بن عيينة وكذا صاحب الله بن عبد الله بن زيد من عبد الله بن زيد بن عبد الزهيري لكنه هو عمل خطأ شوي فيك لكعطاء عبد الله بن زيد بن عبد المازنين الأنصاري لا أجان ولا نبي كويس لا دور ولا درهم. كان الأمرين المحارم محقق شيء نبيع الله باق انتقام للبخل أحد سربان بنتي لكن النبي عليه السلام كذا قريش إذا قالت ما خيرك اليوم ناغي ولي المحارم محقق في غنبر القرآن قريش لو فلا ذكر قضي باران قد ذيك حديث أولا أقا مختلين حديث بكيلي خان اللهم اشدد وسعتك على مدرهم باب الاستسقاء في المسجد الجامع امام بخاری الاستسقاء والذي قال قدرت تربار الجمعه ماذا يقول شيء شباب قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو عمر بن عبد الله قال حدثنا شريك بن عبد الله انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يذكر ان رجلا ذكر يوم في مالك يوم هذا شيء من بركه مقامه او النبي عليه السلام قائم يخطب واستقبل متوجه عليه السلام وقال
فريحة في ولاره يا رسول الله هلكت الأموال جبل شيء هلاك شو بنشتبه وقيا نشتا أو لا رقطة جزء سفر نكي إذا كنت سفر ولكن تسارو شيء غياباني أو أبوي نغياش تنوبه وادعو الله أن يغيثنا قال فرعقوت بن مدن لا سنخبر وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا دا تسلیث شفا دعا درې ځله دعا نبی علیہ السلام بکا ولا عموما او درې ځله دعا دا نه چې درې ځله په مخ لاسونو سره راځي مسلم شریف کې مشتا او دې کې مراد چې نبی هم دعا کول یذو ثلاثه نو زمونږ د بعضې مبتدعين چې دا معنا کوي چې یو ځل په مخ لاس راکړه دا ځان لشوا دوباره لاس راکړه دا چا لشوا نه کړه ځان نه دا مسلمانانو لشوا دا وطن لشوا نه پیږي نو تسلیث خدای دې کې ماره خدای تسلیث دا چې یا الله موبخا یا الله موبخا یا الله اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا دا نه یو ځل په مخلاص راکاږي نو بیا په مخلاص راکاږي نو بیا په مخلاص راکاږي درې ځله په مخلاص راکل پکې نشته ها تسلیث تمام مسلم دې ته تمام راځي ها فلا والله ما لا تفعل من ذا ولا تفعل نو ولیا دونه ورته ولیا شيء ان تاكيد شو ولا بيننا وبين سلام من بيت ولا دار او نو يعني ولا صحابه بيننا وبين سلام من بيت يعني على بيت ولا دار يا ذاك ولا دعوة ولا بيننا وبين سلم من بيت وذات دار عليه الصحابة ولي السماء فطلعت روخة من ورائه لغر شاطة جبل السبع شاطة ولي استدرك دار بشان فلما توصل للسماء إلى أسوان ينزل في نقوى أشواء ثم أنفرد قال والله ما رأينا الشمس مراد نزوه الشمس سبتا يوم أخطاء سبنا مراد خارجين مراد ها ده قبل الجمعة بها سؤال كي سبتا مراد أسبوع عنده بل الجمعة موري سبت معين تنين المراد ثم دخلوا من ذلك الباب في جمعة المخبر دعي الله أو الإسلام قائم يخطب الطفل وقائم وقاليها ولكة الأموال مخكذا قحط توجينا وتوبود وجنا أو لا رقطة في مخكذا أبود قحط توجينا وتتعاد وجنا شخرج وجه فدعو الله أن يمسكها ولا تقول لك من يدين الله سنقبل ثم قال اللهم حوالينا حوالين سر غير شافيرا اللهم ادخلها حوالينا غير شافيرا ولا تقدر علينا اللهم خلايا على الآكام اللهم أنزل على الآكام فغندوك عنك وفغرون وقرأ فغندوك باران شيء تاوان نرسل شخصا نجوليكي او داغي نوبي سياسي بها او أوضيان لكم دا باران دا قبول بيروزي لدي او منافق الشجر تزنجلي قال فانقطعت قد شفعوا لي الصلاة وخرجنا نمشي في الشمس في ضوء الشمس قال الشريك فسأل هو الرجل الأول قال لا أدري ذلك يقول الاستسقاء شو مناسبة ضربة كم يوشو استسقاء في المسجد الجامع يعني خروج ضروري نه دی مسجد جامع کې داخل اوس بدینه بل معلومه کی استسقاء په خطبه کې امام بخاری د دغه بل معلومه شابه تکته ورته او د قبله ته مخنوي پروانه تا دار القضاء دا رست د انس په زمانہ کې دا زمانہ کې نو ها رست الصحابه زمانہ کې د حضور په زمانہ کې نو او د قائم یحضرون فدې حال کې لا تدیر ولا يا رسول الله مبارك ولا رضوان نقول شان قال أسمع ولا والله ما لا تسمع من سحاب ولا تدعم وما بيننا وبين عليه الصحابة قيلوا له كتاب جوليتي في ملائه الصحابة من ترسل دار وشان والأسمان يستفر ولا شوها مرسلة أفتدى جواب اللهم فاخلعت نورية أقوى أشواء وخلنا نمشي بالجمع في ذوشن شريكي بتعال بأنة الملك هو الرجل الأول قال ما هذه شواء قلت استثاب السيد لما من بلد استثاب ولم بقى حديثنا
مقبول خطبه جمعه کی اور کو منبر باندې ها وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن سليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمنين فقال يا رسول الله اذا مثلا باران بد حتى حذكوا كذي كباران بد شباب ابو عوان يجينا فقال لنا فلكننا ان بجمعنا لنا فهمنا من قول الامام البخاري فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا حدثنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني ستبار موزن الجمعه کې ورشي ګور د یو حد څو وځلې وي يعني حیران څه پدې ده دلته امام بخاری ته وایي چې په منبر استسقا کوي امام بخاری په دې څه وایي جمعه کې کوي امام بخاری په دې څه وایي بار موزه اکتفا په دې څه کې اعتراض کوي او امام صاحب ویلي چې موږ پکې مسؤل لري دا څه کولې چې امام صاحب باندې خلکو بیا غوبلې جوړې کړې क्या बते وبه قال حدثنا ابو بكر بن عمر بن مالك بن عبد الله رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك المواجب فلا تمتنا يا جماعه قال حدثنا بكل وتفضل بالدول فقال اللهم على يوم الوعد ومن الشجر من جابت عن الذين جابت ان جابت لری شوقیت د مدینې نه پشان د لری کېدل صوبې جو صوبه دا تکري صوبه دي ها امام بخاری ته چې څنګه د باران د پاره سوال کولې شي چې ډیر شي د بندېدو لپاره سوال کولې شي او په حدیث نه مطلب ورته شبان ولې تاسو یې نو تلبین او دلان دې بسې ها شهرت حديث تفصيلا لإشارة كيها قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاء رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقي مناسبة أنزل على رؤوس الجبال وناكا غرق أو غنديها أولياء لريش ودى المدينين فشان لريش يدور الصوبي لا نسوق صوبة لريش دقي حديث نوبرا معلومة کہ جمعہ کے استثقاء سوال کے تحویل درجات ضرورت نشتا تحویل درجات کله ضرورت ہے کہ بار دقي حديث نوبرا معلومة ها وفي قال حدثنا حسن بن بن قال حدثنا واقف بن عمران عن الرعية حدثنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كما يوجه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضر الله لم يذكر من تحويل درجة والاستثقاء لو كترجع عزم ذكر مدلل غنبي ده نفني آية وما تحويل درجة ومقام ده بيان كبير شابه كل دقيقة فلا منزل امام تجوي جمون ده دعا غوانا ورد نه کوي دي والا رسول الله بارك الله ذریعہ درخواست وکړه او دا جوای ولا وبه قال حدثنا ابو بكر بن قال عن مالك بن ذكر بن عبد الله بن انس بن رضي الله عنه ولا جاء صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الذي هو يتقطع صلى الله عليه وسلم لعل الله لمناسبتنا خبر ورطومان لها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث كبير وتحدث عن تلك والولاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على أولي جبال كان وصل إلى الأولي وما تتجري فانجبت عن الملك إجابة التوحيد باب إذا استشفع من كل مسلم أن تقعقه قال لي سنة إذا مشرك تمومن سؤال كوكي جبارات قرانا خير التعليم فن القلب ولو إذا شغل في مسلمان يعني إمام بخاري يقول إلى أول قوة خيرا خيرا وتقول وقت تمام ایمان وی تعلیف اندر انا یا نور سفیدی پکې وی نبی اوله دعام کولی شي د باران ها ومن قال حدثنا محمد بن بكر عن سفيان قال حدثنا من دون عن ابي ذر عن ابن قال حدثنا الله عنه قال ان كلنا قران يسمع العالمين النبي صلى الله عليه وسلم فقد كنت حتى وأكبر من التوالي فجاءه مسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يختتم بالإمام وإن فرمت قد هلتك الله عز وجل فلا تأتي وتأتي الآية معه إلى كفر فلا يحول يوما تشربت الكبرى يوم بدر ولا أسرار ومنزل فجعل الله صلى الله عليه وسلم فأسبقت جخشب واسماء أسبقت السماء راجل كذب كنا لباران نرينا وشكرنا لك تسلم الله فقال اللهم حوالي ولا بينك ولا لا حديث كنا لا غبر كنا
يسبقون الناس وغيرهم بعض الدعاء إذا تكرم لیکن په نوا کې دا څه وي چې خدای ګیر چا پیرا وره نو دا جایز دي په موږ ګیر چا پیرا وما من حديث نبل مثلا وبريان ومن قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن عبيد الله قال عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم اليوم فقال الناس استطاعوا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسن وهو محمد بشجر وحسن فعله وقال الله ان يمنينا فقال اللهم انما علي وان واننا في السماء كذا من سحاب المشاء فحسن ما قال ونزل عن الجبل فقال من الناس فلا تزيدون تسلوا الى الجمعه التي تنهيها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله څنګه کړی وتا اته دا یو کته واس کړی کیږي چې نور مو سره کړی اواز دې کته لا اساحو شان او ایمان وقال الله ان يحمدها معنا النبي صلى الله عليه وسلم یا بل دې مو وختو سره ټینګ نه یې وقال الله حبائك مناسبت سبب تکشتت المدینه کارش مدینه اسمان تا چلو دې تجاوز في وقتها وتدر بمدينه قصد عشان د اکلیل د تاج وا تاج میاں خالی کیا تاج پتر کو دی میاں خالی مدینہ میاں خالی جو ګر کا پیروي ها اوس دې بنا معلوم ہے چې په ولا دعا کولی چې په پاتې ها وقالنا قرآننا ذكرنا الذي حقق الله بيده الأمر وقرأه قرآن ومما على أجله وعلى الأقرب على رجليه على غير منبر ذات بار فاسترقى ثم صلى ركعتين وركعت منذ امام سيوي يقول انفرادي صلى لنا فقد صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقيم اقامت ولا اذان شتا ولا عبد الله بن يزيد النجم ما تاسو کې د اختلاف ته اي مثلا صاحبين د موس قائد خان اغيب المسنون وي امام سيوي ليس فيه صلاه المعنى مؤكده صلاه مؤكده مسنون مؤكده المعنى مسنون مؤكده نو نه فعلا نه کوي بیا په کې لګي اختلاف دي په دې فرض علماء اتفاق دي چې موږ کې بجهر کوي او شافعي سے وایي بلا اختر باندې په شان په تکبیرات تشریح او تکبیرات او تکبیرات زوائد شافعي سے وایي احمد ابن الجريري او زمونږ او مالک ته په نسبت کې تکبیرات نشتا که تشبیه وعید کده نو څه کده اعتبار د وقت یا په اعتبار د جهر د قرات یا په اعتبار د تعداد د رکعات او وسیشا او مولانا سے تکبیرات کټو کنه نو خامخا به صحابه ذکر کړو چې تکبیرات په کې وی پاور ته مو فاخر کړو تکبیرات ذکر حدیث کې نشته شابه دې امام سے وہی علاج اور امام سے کہ وہی صورت مؤکدہ نہ رہے ہاں النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه الى الذي رواه الجواب وصلى ركعتين يشهد بما جاء ومن تحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه الى النبي ومن قال حدثنا قال حدثنا النبي بن عبد الله قال سيدنا علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال يصلي تحول الى النبي بعد العشاء وصفر القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهل فيهما بالقراءة الإمام سيقول صلى لنا ممتد لقراءتنا أو فما لا تسوي مختابه قبل صاحبه لكن متقادر كم لكن صلى لنا لكن كم نصف هذه جماعة شرطي بعض الناس يستطيعون ومن يحدث يقول لك أن حدثنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل ما كان وقلب إلهه رجل استقبل ومن حدثنا الله محمد قال حدثنا بنا عن عبد الله بن أبي بكر بن ما أيوة حديث شباب عبد الله بن زيد بن عاصم ولا كيف صوت كيف جمعے کے استقبال قبلے تھا نا پودے کے استقبال قبلے تھا کہاں
محمود وعن أكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وإنه لما دعا فولد عليه ويستقبل وحول نساءه وحين يقول ما يزيد هذا نبي وحول الركيم وبيدك عبد الله بن يزيد جدالي فقرأ الناس عليهما وده كم دعاء ثابتين في استسقاء وقال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن عن سليمان بن قال يحيى بن سعيد وعن سليمان رضي الله عنه قال إني رجل أعرابي من أهل البدر قد أتى رجل أعرابي من أهل البدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الله هلك الرجال وهلك الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورفعنا الأيدي الذي يدعون جمع دعاء الله قال فما كان من الذين حكموا وكنا ما كنا نذكر كان في الموضوع فأتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه الرجل نماذج إذا أخذت عليها وهو ينطلق ويتعلم وقال هو في حدث محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد المزني قال سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أجل يوم الدين رحم من يدعو في استسقائه حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى وابن عن سعيد عن ثلاثة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء نعم هذه رفع كاملة مراد المتقي رفعناها أغرق بقي حتى يرى بياض إبته أو باران متصيب متمي أو صاب وأصاب يصوب استعلام طويلة بيئة قال حدثنا محمد بن مخالف قال حدثنا الله تعالى عن عمرو بن اليمان عن فاطمة بن محمد رضي الله عنها وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أن قال اللهم طيبا نافعا أنزل طيبا نافعا باران تو درېدل استاد دی مناسبه دی ورسره باران د الله نبی رحمت غریب تخته مو تو درېګل تر باندې وستی ها قال حدثنا محمد بن خالد قال قال عبد الله قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سليمان رضي الله عنه قال إن سلمنا مع یو حدیث ته زونه ادمو یو من استاد هغه به پیتی کو سبق مې ته پیتی کو دا یو حدیث زم پیتی کو شابه شي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه يوم الجمعه عارفين فلا يا رسول الله انك تنوجعنا فقال الله لنا ان ياتينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال تعالوا جمهوریت امثال الجبال الاول ده قال فشانتي پټینه وا بیا د ډېرې جوړ شي ها د تدبیر شو وغیرہ تفصیل د مناسبت سبا شو او دا ما غدا انس کته چې لکه انس شک کې دې د وختي انس وي او مخرج نو کې دي چې سره موږ ور سودانه تیر شي بیا ذكر شك بجيكي هم نصر الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدري سبحان الله حوالي ويعلم فلما جاء يشير فلا ناحية إشارة نقول إلا تفرجت ويطلع فاكيدا أسوارا نبينا مثل الجوك شان حوض حوض ميان ضربو يوشانتي وغير جابيرة بالشارع حوض تكشيني كرا مدينة كاسمان شين سكارين ها وادي وبيد الله تشي وادي قنات کاریدونو ته یو میانځه په قولونو او په قولونو کې بارات شوی ها هغه وادیا او بدل په وادي کې وادي قنات لو قنات وادي د قنات د کاریدونو وادي دا مخکې وادینا بین الجبلین علاقه مراد ده دې بل مراد اقوال مراد ها جو ولا عليه ولي مناسبت چې بعض افکار چې نو خدای سوال کوي خدای خیر وګرځي بارات په کې ها وإن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال محمد بن جعفر قال سمعت بن مسلم عن سلمان رضي الله عنه يقول كان في الوحي يحب شيئا إذا أثر ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال حدثنا مسلم قال حدثنا شيخ عن جابر عن يعلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل صلاة مشرق نه مغرب ته کم باندې د تګور وي دا اکثر مخلکی او د مغرب نه چې مشرق ته دی سبا او ته وي شبا دا هغه د مغرب نه مشرق ته راځي چې هغه خندق کې ولګید او کافرانو ټول تخت او مسلمان له پیدا شو او دې مناسبت د باطل د دې سره مناسبت لري زلازل نو کله کله فاران زلزلې
او نور دا ټول سبب د عذابونو ګرځي ښه لکه څنګه چې بهار داره کې زلزلې او نورې نښې شبه باران شکر شبه دیر شوی دی یو معنا دا چې قیامت ته به زمانه نه دي بل دا چې ولې به زر زر تېرېږي مال خوشحالي بړی راشي مخکې د جامع او حزب الشیطان دې کې وروزي خان او دا د عراق او د مکې منځ علاقه دجال به د خراسان نه په دې علاقه راځي کنه معه قرن الشیطان ای حزب الشیطان شابه شکر باید چې الله پاک بارانو کې چې د الله شکر ادا کړي تاسو ناشکري کوئ ستوري ته نسبت کوئ چې پلان کې ستوري باران وکړو شابه دې مناسبت واضح حقیقت Para pada lima itu apa yang kita kenal oleh kita yang menjadi yang pada lima tahun yang ada di kita ini juga dia yang Allah Subhanahu Taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ini yang ada di semua kita kullu barat sama kullu ma huwa samaka alaka fa huwa samaa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ala jalur pada kalau Allah Rasulullah taala تاثیر کی نسبت کے استوری کا مناسبت استسقاء سره چې د مثال سره الله تعالی الله تسوال وکړه هغه سره دی علم وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الا الله وبه حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يقسم لا يعلم الا الله لا يعلم احد ما يقول كما ولا يعلم احد ما يقول كما ولا يعلم ما تكتب ولا تقول ما ذيك ويلو فجل ولي وقال بين ان يعبد وما يعلم متى يوم الموت جديد المطلق مدافع خلاص خبره او اے خاتمه ته اشاره د خلیقه ما تدري نفس باي ارض تموت خاتمه د کتاب سره کې اشاره شوه بل دا راته وایي ورانه چې دا چې څنګه ستاسو ایمان او تفکر او